उस रमजान المبارक میاشت را روانه ده، اغه کې به اخر عشره راځي، اغه کې به خلق اعتکاف تکینی، تب تپوس کې سلکینی وی بدیش پو کې یو شپه د چاغي ته ليله القدر وای، د ليله القدر شپه تب ورته د دې شپې فضیلت څه دی؟ وی بچی د دې یوي شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی، د ډیره د برکت شپه ده، ټول شپه ملائک راغلي وي او هر ځای کې چې سوکم ویخ وی او عبادت کوي نو ملائک ورزي او سلامونه په ورچ، د سلامتیا یو شپه ده، د رڼا یو شپه ده او د برکتونو یو شپه ده، او چې په دغه شپه چا عبادت کو خیر من الف شهر، د دغه یوي شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی، دسې قیمتي شپه ده. خو ته تپوس نه کوې چې دې شپې ته دا دومره فضیلت ولې حاصل دی؟ مولوي صاحب په کال کې دا یوه شپه راځي، دې ته دا فضیلت ولې حاصل دی؟ تا ته به مولانا صاحب وایي چې دا هغه شپه ده چې د لوح محفوظ نه پکې ټول قرآن کریم یېړ په یېړه 30 پارې قرآن د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته په دغه یوه شپه نازل شوی و، دا د قرآن د نزول شپه ده، په دې کې د الله کتاب د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته راغلی و، دا ځکه د قدر شپه ده چې دا د قرآن د نزول شپه وه، په دې کې ټول قرآن را نازل شي. نو نن هغې شپې ته لیلة القدر وایي، نن هغې شپې ته لیلة مبارکه وایي، الله وایي د برکت شپه ده، الله وایي د قدر شپه ده. نو ای د قرآن حافظه په کومه شپه کې چې قرآن را نازل شو هغې شپې ته نن لیلة القدر وایي، ټول دنیا عبادت کوي دا شپه رونی، په دغه شپه کې صرف قرآن راغلی دی، دغه شپې قرآن لوستی نه دی، یاد کړی نه دی، ځکه شپه زمانه وه. ای د قرآن حافظه هغه قرآن چې په دې شپه کې راغی او دې شپې ته دومره قدر حاصل شو، نو د قرآن حافظه هغه کلام الله ستا په سینه کې محفوظ کو چې ستا به څه مقام وي، ته به څومره مقرب د الله په نزد. ډېر خوشحاله شئ په دې، نن خوشحالي وکئ چې نن یو پلار د حافظ قرآن پلار شو، نن یو مور د حافظ قرآن مور شو، بچی الله د قرآن حافظ، پلار د حافظ قرآن پلار شو. مونږ